وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في تخلیل الاصابع. باب دے په بیان د تخلیل د ګوتو کې. تخلیل معنی ادخال فی خلال الشیء ته وای، او خصوصا دلته کې ادخال الاصابع فی الاصابع، خلال منځ ته وای د شي، وترى الوطق يخرج من خلاله. نو تخلیل الاصابع ګوتې خلال کول، یو خلال په د خپو په ګوتو کې دی، یو د لاسونو په ګوتو کې دی. خلال د لاسونو داسې چې تشبیه کو کې داسې، او خلال د اصابع او د رجلینو دا چې قچې ګوته د خلاص ته قچې نه شروع کی، او بیا داسې راولې په دې بلې خپې د قچې ګوتې باندې اختتام ته ورسه، نو دې ته تخلیل وای. خدا تخلیل په باره کې د علماء څه اقوال دي. درې واړه ائمه کرام علاوه د احمد صاحب نه خلال د ګوتو ته سنت وای، او خصوصا د ګوتو د خپې ته. امام احمد صاحب ورته فرض او واجب وای، او احمد صاحب صرف د خپو هغې ته وای، اسحاق ابن راویه د خپو د لاسونو دواړو هغې ته وای. دا د داود ابن علی ظاهری او د غیر مقلدینو مسلک دی چې هغې تخلیل فرض وای، او درې واړه فقها کرام سنت وای. زمونږ مذهب کې تفصیل دی، که د خپو ګوتو ته احتمال د اوبو رسیدو نه وي، یعنی ګوتې ډېرې تنګي، نو بیا تخلیل زمونږ په نظم فرض دی، ځکه چې ګوتو منځ ته به مو برسه چې خدای د خپو وینځل فرض کړي دي، خو د ګوتو منځ یې فرض کړی دی. او که ګوتې ارتې وي یا د خپې کلکې وینځلې یا په سین کې لاړې، نو بیا خلال سنت دی. نو مونږ یې فرض وایو په هغه وخت کې چې احتمال د عدم وصول د اوبو وي، او که احتمال د عدم وصول نی نو بیا سنت دی. چې څوک یې فرض وای د هغوی دلیل څه دی؟ ظاهر د دې حدیث مبارک دی. درې واړه فقها چې فرض نه وای د هغوی دلیل څه دی او د دې نه جواب څه کوي؟ نو اول د دې دلیل ته غوږ کېږدی. حدثنا قتيبة وحناد قال حدثنا وكيع عن سفيان بن هاشم بن عاصم بن لقيط بن سمرة عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فخلل الأصابع، چې چاردام کې نو خلال کوا پا گتو کی. وفي الباب عن ابن عباس المستورد و ابي ایوب، دوی وای دا صيغه د امر باندې راغله دی، فخلل اصابع کا، او امر چې خالی د قرینې نه صرف وجوب تکیږي، او وجوب و فرض د دوی په معنی یو شی دی. نو معلومه دا شته چې خلال په مابین د ګوتو کې دا فرض دی، ځکه امر راغی فخلل. قال ابو سعد حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم انه يخلل اصابع رجليه. علماء خطول قائل د دې چې تخلیل بکې، خو فرق د سنتیت او د فرضیت په منځ کې دی. في الوضوء وبه يقول احمد واسحاق، وقال اسحاق يخلل اصابع يديه ورجليه. د ګوتو هغه کې بم کوي، د لاسونو هغه کې مو د خپو د ګوتو کې. او د ابو هاشم کاکا چې دی نوم اسماعیل ابن کثیر دی. اوس د دې نه جواب څه دی؟ نو دا بل حدیث مو وایو، نو به مذهب د فقهاو در تخیم چې پس بنا دی. حدثنا ابراهيم بن سعيد قال حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن موسى بن عقبه عن صالح مولى التوامه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأت فخلل اصابع يديك ورجليك، چې کله چاردام کې نو خلال کوه د ګوتو د خپو او د لاسونو. دې کوم صيغه د امر رااله. قال ابو يسوع هذا حديث حسن غريب. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهية عن يزيد بن عمرو عن ابي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد الفهري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ دلك اصابع رجليه بخنصره. حضور چې بچاردام کو نو به مګلې ګوتې د خپو په قچې ګوته به پکې دن نکړو به مګله. نو قولا نم راغی د حضور مبارک نه او عملا نم راغی.
دا د ظاهریو دلیل له حال ابو اسحاق حدیث غریب چې دې ځان له ذکر کې نمرات ته ضعیفي ځکه دې کې ابن لهیه کار غل د عبد الله ابن لهیه لا نعرف الا من حديث ابن لهیه تا ابن لهیه ضعیف فی الحديث. نو ظاهر د دوړو احادیث مبارکو یو په صيغه د امر نقل له او بل عمل نقل له دلالت کوي داغي په نسبت فرضیت د خلال. درې واړه فقها کرام وایي که خلال فرض وي نو خدای پاک په قرآن شریف کې ذکر کړی خدای ارجل ذکر کړی دی نو ارجل په لفظ سره د خپل ټول رسول یې سو توبه ضروری شو نو خلال پکې مستقل فرض نشته. فرض په دس کې سلور فرض دی نو که خلال فرض کو یو کتاب الله د بیان د فرایضو د دې فرض نه خالی شو. دویم دا زیادت په کتاب الله په اخبار احاد راځي دلته غدوړ امامان موږ سره شریک دي دا دواړه خبر را سره مانی دا مانی چې فرض په خپل قرآن شریف کې ذکر کېدل پکار دی او خلال په قرآن شریف کې نه دی ذکر. دویم دا که په دې حدیث باندې فرض کو نو زیادت په کتاب الله په اخبار احاد راشي او زیادت په کتاب الله په اخبار احاد او د احناف په اصول کې دا نسخ دی او تغییر د عموم او د اطلاق د حکم د خدای دی. نو نسخ د پاره مساوات د ناسخ د منسوخ سره پکاري یا قوت د ناسخ د منسوخ لا او اخبار احاد نه مساوي د کتاب الله سره دي نتی قوی دي. نو دلته دواړه امامان چا سره مرګري احناف سره دا یو. دویم دا چې حضور مبارک مسیح صلاته تا اسړي چې مونږ غلط وکړو نو یو ځلې په دوباره په وکړو بیا ورته وای توزع کما امرک الله اول هغه شان او د سکله کسرنګ چې درته خدای حکم کړی وي او به مونږ په دې طریقه وکړه نو سید الکائنات کې دا خلال فرض وي نو دا به ورته مستقل یاد کړی وي حواله بما امرک الله ورکړه امرک الله کې خو خلال نشته. دریم دا چې تقریبا د 200 صحابه کرامو نه حدیث د وضو نقل علاوه د درو صحابه کرامو نه چې هغه خلال ذکر کړی دي نور صحابه نه دي ذکر کړی په وضو د سید الکائنات کې. نو کدا فرض وي ناغیب خلال هم داسې ضروری ذکر کړی وي لکه د مخ وینځل چې ضروری دي او د لاسونو وینځل ضروری دي او د سر مسه ضروری ده هغه ارکان اربعه ذکر کوي او خلال مستقل نه ذکر کوي. نو معلومیږي دا چې خلال مستقل فرض نه دی نو د ظاهری او د غیر مقلدین مسله خطا ده. اوس هغه وی دلته چې څنګه د امر راغله او امر چې خالی د قرینې نو صرف وجوب ته کې نو دا درې واړه فقها کرام وی دلته امر د پاره د سنتیت او د استحباب ده. امر په نحو معانیو کې استعمالي او دا په قران او په حدیث کې راغلی ګوره اباحت د پاره استعمالي اذا حللتم فاصطادوا چې حلال شي نو ښکار کوي او خدای وی پیدا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله دا امر د وجوب دي. او یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاكتبوه دا صيغه د امر راغله د پنست قران کې او لیکل فرض نه دي. نو دلته وایي صيغه د امر راغله د په حدیث مبارک کې خدا دلالت په سنتیت او استحباب کوي نه په فرضیت. اوس قرینه سره قرینه دا چې په عمل د مصطفی کې دلکم ذکر دی دلکه وینه په دویم حدیث کې دا عملی حدیث کې اذا توزع دلک اصابع رجلیه بخنصره دلکم ذکر دی او دلک د ظاهریه او په نظم فرض نه دی. نو دا دل ذکر علامه ده دی چې دا امر د سنتیت او د استحباب د پاره دی نه د پاره د فرضیت او د وجوب. مارته زموږ مذهب کې دا شته کې احتمال د عدم اصول د وبوي په ګوته تنګي د بازو خلق ډېر منظمي نو به خلال فرض دی ځکه ایصال د اوبو ضروری دی
او کنه دغه احتمال نه د سړي ګوتې هرتي یا پسین کې لامبي یا پسین کې تیرشي یا په لختي کې ولاړی دا غو په خپل نه نوځي به خلال فرض نه دي سنت ته. هدا بل باب ته ګوره با ما جاء ویل للعقاب من النار. باب دې په بیان د دې کې چې سید الکائنات ویلي دي هلاک تی پوندلره د اورنا. ناول معنا د حدیث ته وکی ده به دی یو مسلې ته اشاره کوي چې هغه ثابته دي د حدیث نه. هغه مسله کې مذاهب د علماء سدي او دلایل سدي او رد او قدح او ترجیح د مذهب منصور. ترجمه په لفظ د حدیث خره حدیث شرح سره شرح د ترجمه مراش. سید الکائنات وی ویل للعقاب من النار هلاک تی پوندلره د اورنا. درې لفظ پکې راغلل ویل ناغه عقاب راغه من النار راغه. ویل وی هلاک ته چې مستحق د هلاکی نو الته ویل استعمالیږي او چې قریب ال الهلاکی نو ویح استعمالیږي. ویلک ویحک او ویل د یو خوندم دی په دوزخ کې او یا کاله به کافر پکې رواني ویخته به ونه رسی د دوزخ. یا ویل شجره د سخت خطرناکه په دوزخ کې. نو ما ته ویلو چې څلور الفاظ راغلي دي ویلک ویحک ویسک ویبک. حدیث د ربیع د غزوی په باره کې ویحک اهي جنت. نو ویل وی مستحق د هلاک ته هلاک تی پوندلره. عقاب جمع د عاقب ده عین کې درې زر روادي قاف کې عاقب عقب عقب لکه کبد 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 جمع اکباد ده. نو عقاب مفرد عاقب ده عاقب عقب عقب. اکباد مفرد کبد ده کبد کبد کبد. هلاک تی پوندلره هلاک سره من النار دا من بیانی ده بیان دا هلاک تی چې دوی له اور ده. یو دو نحوی خبرو ته خیال کوي. اوله دا چې مبتدا خو نکره نی او دلته ویل نکره ده او للعقاب په تقدیر د متعلق سره خبر دا ویل ویل کائن للعقاب هلاک تی چې ثابت تی عقاب لرا. نو نکره خو مبتدا نه واقع کیږي یا موصوفه یا مضافه دلته نه موصوفه ده نه مضافه. نو ویل څنګه مبتدا راغله. نو د دې جواب شر ابن عقیل کړي او چې کله خیر جمله دعائیه د خیر ویا د شر وی نو هغه کې مبتدا نکره واقع کیږي. لزین لیکلی دي او مغنی اللبیب کې سلیر زین لیکلی دي چې دلته نکره مبتدا واقع کیږي. یو پکې لکه امر غریبی لکه بقره تکلم عجیبه خبره ده والا خبره وکړي. زیب یتکلم کوكب انقض البارحه ستورو چې بیګا پریوته. صبی فی المهد یتکلم ماشوم دی په زنګو کې خبره کوي. نو چې امر غریبی الته نکره چونکی معرفت د مخبر عنه مقصود نه وي او افاده د خبر مقصود وي. نو چې معرفت د مخبر عنه ضروری نه وي افاده د خبر ضروری وي او فائدہ کوي نو به نکره واقع کیږي مبتدا. او قرآن شریف کې دی وجوه یومئذ ناظره وجوه مبتدا را او ناظرتون خبر دی سره دی چې وجوه نکره را. خو چون کې امر غریب دی نو د غرابت د وجنه مبتدا نکره واقع. دلته ویل په ځای د خیرو کې استعمال دی جمله دعائیه ده په معنا د شر سره. هلاک تی پوندلره د اورنا. نو چون کې جمله دعائیه ده نو دعائیه کې نکره مبتدا واقع کیدی شي. دا یو نحوی خبره. دویمه نحوی دا آیات لاره
چې الف لام چې په جمع داخل شي نو جمعیت معنا باطله کې استغراق پیدا کوي. نو دلته عقاب جمع ده نو جمعیت معنی ما تکړه استغراق پیدا کوي. خو دلته استغراق عرفي دی نه استغراق حقيقي. یعنی مراد تناغه پوندې دي چې پاتې شي په داس کې نه ټولي پوندې. دا حضور مبارک واقعا بخاری کې بدل راشي چې مازیګر مانځه وخت نږدې غدا کېدو ته نو زر صحابه کرام په تلوار چار دامونه وکړو. حضور پاک راورسید د چا پوندې ورته او چې ښکارا شو نو आवाज یو کو ویل للعقاب من النار هلاک دي دغه پوندلرا چې کوم او چې پاتې شي دي د نار نه. نو ټول عقاب نه یادای کما عقاب یادای عقاب مخصوصه. نو دې کې استغراق عرفي دی نه استغراق حقيقي. اول د طالبانو یو سوال دی چې پوند به صرف اورتزي ویل للعقاب من النار سودی خو به سړی ټوله یوازې پوند خو به نه دي دوزخ. نو علما وی دلته مزاح مقدر دی ویل لاصحاب العقاب اليابسه من النار دا اصحاب دا عاقباتو دا پارا ویل لذوی العقاب من النار. نو دلته مزاح په مقدر را واسه خو دلته کفایت په عقاب ذکر شوی دی چې اشاره د منشي د عذاب ته. دا عذاب به ولې ورکیږي ځکه چې پونده او چپاته شوی دا او چې پونده او چپاته شي نو مونږ نه کیږي. نو چې مونږ نه دی شوی نو چې مونږ نه شنو خو تبا پتر کې صلات باندې عذابېږي. نو عقاب چونکه منشه د ګناه نو ځکه دا عقاب ذکر شوی دی. اوس د دې حدیث مبارک نه دی یو مسله معلومه. حدیث مبارک ته دا معلومی چې وینځل د ټول خپې ضروری دي. کله لګي کافی کې دي لکه څوک چې شیګان چې مسا کوي هغه کې خپوند او چپاتی کیږي او حضور حکم عام دی. نو کتش لګ وینځل کافی کې دي پخپکه نو حضور مبارک بدانه ویلې نو معلومیږي دا چې وینځل د ټول خپې ضروری دي. نو دی وای په دې باب کې دومره صحابه او کرامو نه حدیث راغلي دي. قال ابو يسع حديث ابي هريره حديث رسول الله وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ويل لعقاب بطون الاقدام من النار. دام ته روایت راغلي دي چې دا پوند او چې پاتې شي او قدمونه اعلان دي او چې پاتې شو دا بټول اورتزي. وفقه هذا الحديث فقه مسئله ته وی چې مستنبطيږي د حدیث شریف نه. نو فقها علماء ته وی چې هغه استنباط د مسائل کوي د حدیثونه. نو فقه سجودا شي نه ده لکه غیر مقلدین چې یو غیر مقلد وي د فقه په کتابونو امتیاز وکړه او د فقه کتابونه چې امتیاز پیو کې د امتیازونو زیات پلیت دي. العیاذ بالله العظیم. ارشاد دین خدمت کړی دی او دین مونږ ته را رسول دی. احادیث مبارک اکثر د واقعاتو په شکل کې دي. دا قواعد او مسائل او جزئیات او کلیات او مرتب ذکر کول د امت لپاره دا چا کړی دی فقها کرام کړی دی. نو چې څوک دا وي دا فاسق دی کنه. نو فقه وی استنباط د مسائل تم دی وی وفقه هذا الحديث مثلا مستنبط د دې حدیث نه دا انه لا يجوز المسح على القدمين فقدمين مسنکیږي لکه شیعاګان چې یو بعض خلک اذا لم يكن عليهما خفان او جوربان چې نه موزیه چولی نه جرابه چولی نو حکم د خپو غسل دینه مسح. دا د دې حدیث نه معلومه شو. څنګه معلومه شو؟ معلومه پدې شو چې څوک مسح کوي د قدمینو دا غي خپوند وچی او حضور مبارک پدای باندې دغه کړه دی وعید کړه دی او عقاب یاد کړ ویل للارجل منوي ویل للعقاب. مسله صدا او خلق پکې سوې مسله دا چې حکم د ارجل په او دس کې غسل لیک مسح نه. نو سلور واړه فقها او عام اهل سنت پدې دي چې حکم د ارجل چې خفین او جوربین نینو غسل له
دویم مسلک د شیعگانو ده. شیعگانو حکم دا خپو چې دی مسح ده اگی پا موضوع مسح نکے موضوع با باسی او جرابی چی چولی جرابی و باسی نو خپو باندې مسح کی گوتی پیراکا کی. دریم مسلک د ابن جریر تبری ده او د داود ابن علی ظاهری نه نقل ده او د شعبی نه چې اختیار د امرینو ده که مسح کې که غسل کې. دا جګړه د کوم نه پیدا شو؟ دا جګړه د آیات د دو قراتو نه پیدا شو. خدای پاک کوئی په آیات د وضو کې اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم یا وارجلكم الى الكعبين. نو وہ قرات دي د قران شریف درې قراتو کې ارجلکم ده او متواتر دي او سلورو کې ارجلکم ده او متواتر دي. ناغي وی اصل قرات د جر ده او عطف پرؤوس ده وامسحوا برؤوسکم وارجلکم مسح کوي په سرونو او پخپو. نو په نست قران کې حکم د خپو مسح رااله او چې چرته نسب راغلی نو هغه کې تعویل کوي او دا په محل د رؤوسکم باندې عطف ده ځکه هغه مجرور ده په محل مفعول به کې ده نو محل د نسب ده. او زمون اهل سنت وای نا اصل قرات ارجلکم ده او عطف په مغسولات ده فاغسلوا ايديكم وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. او حکم د اغسلوا ده او عطف په مغسولات ده او غیوی عطف پر رؤوس ده او حکم د مسح ده. مون وی ارجلکم قراتم حق ده او ارجلکم ذکر دواړه قرات متواتر ده. غیر مقلدین او تداویل شي چې تاسو کوم قرات وایي. نو دی وطن کې قرات د حفص ده د عاصم ده. نو د حفص قرات ولې وای د رسول الله قرات ولې نه وای؟ ها د رسول الله مبارک او د صحابه قرات هم پرېخنه او د حفص او د کوفی قاری د قرات وای. نو سبو وای مسلم خدا به وای کنه چې قرات د حفظ د قرات د رسول الله مبارک ده. حفظ ته ولې نسبت کیږي؟ هغه تصنیف او تالیف کړی دی او قواعد جوړ کړی دي او زمون وطن ته قرات په تواتر را رسیدلې دي. قرات د کسائی د حمزه د ابن کثیر نه دی را رسیدلې. نو موږ په خپل قرات متواتره باندې عمل وکړو. نو کو تاسو ته وایي چې حنفي وره فقه حنفي پسې زیو پر رسول الله پسې نه ده ته ورته د فقه حنفي د رسول الله د کلام او د عمل او د فعل تفصیل له جدا شي نه ده. خو چونکه امام ابو حنیفه تصنیف او تالیف او شاګردانو باندې دا قواعد مرتب کړی دي او زمونږ وطن ته هغه متواتر او متوارث را رسیدلې دي. نو فقه حنفي پسې ذکر روانو دا د رسول الله د فعل او د عمل تشریح ده. حق رد کې د حفظ باندې او فقه کې د ابو حنیفه نه باندې ستاسو کوم دې کپوزه دا خلق دوکه کوي په دې خبره. وی ابو حنیفه پسې زیو رسول الله پسې نه ته ورته حفظ پسې زیو پر رسول الله پسې نه زناوره به لکه حمار. خدا برته چې د حفظ قرات د رسول الله دی. نو فقه حنفي د رسول الله د کلام تشریح ده. دا کومنګ ابو حنیفه د رسول الله په مقابله کې غنی الیاذ بالله نو پتندر به وو مو خو پر رسول الله ایمان نه وړي. خو د رسول الله کلام او فعل په تشریح را تاسو کوي علما وکي. نو چې په یو مسله کې درې ری دوه ری ضرور به یو ری قبله هغه موږ د ابو حنیفه خو خاکړه ځکه په دې وطن کې په توارث او په تواتر فقه حنفي را رسیدل نه. دا زمنن خبره درته کوم خو یاد لرئ دا ټول خبره. نو اوس مونږ چې قرات د جر راغله د هغه متواتر ده
او قرات د نسب دی خو من قرات د نسب معمول به که قرات د جر نه جواب کو او غي قرات د جر معمول به که د نسب نه جواب کوي ناغي د نسب نه دا جواب کوي چې دا په محل د برؤسکم باندې عطف ده اگر چې هغه مجرور دی لفظان خو منصوب دی محلا تاسو وخت دی کنه مونږ وی اصل قرات د نسب دی ارجلکم فارجلکم چې راغله نو اول جواب هغه دا چې د دوه قرات راغلي دي دا په منزله د دوه حکمینو دي د دوه آیتونو یعنی دا ارجل دوه حکم دي د غسل حکم هم دي د مسح حکم هم دي غسل عند عدم الخفت او مسح عند وجود الخفت نو دا دوه قرات په منزله د دوه آیتونو دي او ثابتې دوه حکمونه او مقصد کې مونږ په دواړو عمل کو تاسو په یو عمل کوي په بل نه کوي مونږ د مسح قائل یو د غسل عند عدم الخوف او مسح عند وجود الخوف دویم جواب دا دی چې دا د جر د برؤسکم د جر جوار دی لکه عذاب یوم الیم نو علیم صفت د یوم نه دی دا د عذاب صفت خو مجرور ویل کی یا کان سبیرا فی ارانین وبله کبیر ناس فی بجاد مزمل او په عطف کې مرضی لکه یطوف علیهم ولدان مخلدون باکواب وبارق وکاسم معین لا يصدون عنها ولا هم ينزفون وحور عین كامثال اللؤلؤ المكنون دا حور عین دا چې مجرور راغلی دی د وجه دا بارق مجرور د خوا د وجنه کني غلامان خو به خزي نه ګرځي په جنتیانو اخو با بارق ګرځي خزي په خپل برازي خادمانه د جنتیانو یتو علیهم ولدان مخلدون باکواب مبارق نو حور عین دا خو بظاهر په بارق په تفکیری ولدان خو به بیان نه راولي بیان خو په خپل برازي نو اصل کی وحور عین ده ويطوف عليهم حور عين لك ولدان مقلدون ده خدا بارق او دکاس د وجنه مجرور راغله او شیرون عربی دین د جاهلیت کې او نورو کې نو دا جر د جوار ده دریم جواب دا امام طحاوی سے اداره ده چې مسح واخو به منسوخه شوی ده او دلیل اجماع د صحابهونو ځکه د درو صحابهونو مسح نقل شوی ده ابن مسعود نه د علی مرتضی نه او د ابن عباس نه خدایینه رجوع به راغلینا سلورم جواب ادا چې په حکم د مسح کې مونږ وایو خو مسح د معنا دی یو غسل شدید یو غسل خفیف نو په دغه کې په مسح د سر کې مسح په معنا اصلي ده او په مسح د خپو کې مسح په معنا د غسل خفیف ده او غسل خفیف ځکه یادېږي چې دا محل د ضایع کېدو د اوبو نو شریعت وایي ګوره خیال کوه چې اوبه ډېرې ضایع نه کړې نو دا مسح په معنا د غسل سره مستعمله ده نو مسح په راس کې په معنا اصطلاحي شوه او مسح په خپو کې په معنا د غسل خفیف سره شوه اوس یو سوال دی د شیعهګانو که حکم د ارجل و غسل وي نو مغسولات سره ولې خدای نه ذکر کوي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم چاړو اشکال نو چې څوک ترتیب فرض وی لکه مالکیان او شوافی ناغي وی د دې ترتیب نه معلومه ده چې غسل لخپو برستو کې نو د ترتیب د وجه نه رستو ذکر شوی دی مقام سلورم دی او چې څوک ورته سنت وی لکه زموږ مذهب کې نو موږ وی رعایت د سنتیت شوی دی سنت ترتیب خود مسح د سر سره ذکر چي دی د دوه وجنه اول دا چې کوم دی کې مسح د سر نشته الته غسل د خپو نشته مسح د سر په تیمم کې نشته نو مسح د خپو نشته او نه غسل په تیمم کې څه دی لاس او مخ دی فقط د سر مسح پکې نشته نو غسل د رجلین هم پکې نشته نو د راس سره ځکه مناسبت راغله او چې کوم دی مسح د سر ثابت ده الته غسل د رجلین هم ثابت دی لکه عام او دس کې تاسو خیال لګئ
معلومیږي دا چې د سر سره مناسبت ته هما یجتمعان معا ويسقطان معا. مسح د سر او غسل د رجلین په اودس کې جمع دي او مسح د سر او غسل مسح د رجلین په تیمم په باب کې نشته. شیعگان وای بیا خو پکار دا چې مسح د ارجل خو مقرر وي په تیمم کې کنه په بدل د غسل کې ځکه او مسح تیمم نائب د چا دی دا اودس دی. نو په اودس کې خو مخ وینځلو لاس وینځلو نو په تیمم کې راغی مسح نائب شو او په اودس کې غسل د رجلین نشته. غسل د رجلین دینو به دې کې مسح د رجلین مقرر وي. نو اول خدا چې بنا د عبادت په نقل الله په نسته قرآن کې د غدوان دامونه ذکر دي خپې نه دي ذکر. دیم دا چې تیمم کې خو په باب د غسل او د اودس کې فرق نشته. بیا خو ته دا ووایه چې اودس کې په خپو مسح پکار و د اودس په مسح کې او د غسل په تیمم کې بیا په باقي بدن مسح پکار و چې نائب د غسل شي. ځکه په غسل کې ټول بدن وینځل ضروري دی کنه بیا پکار دا چې په ټول بدن مسح وشي. نه پیغمبر علیه السلام چې سکړي دي نیابت او عدم نیابت سوال پکې نشته چې ته غسل د رجلینو نو پکار دا چې مسح د رجلینو نو موږ وایو غسل د ټول بدن په غسل کې ضروری دی نو پکار دا چې مسح د ټول بدن نه غلې هغه کې مسح ساقط دا دوان دامونه په ځای د ټول اندامونو په شریعت کې ولاړ دی. بنیادی خبره ابن کثیر پہ بحث کئی اور روح المعانی پہ بحث کئی پدے آیات کی او یہ عجیبہ خبره ده د سید الکائنات ته په تواتر سره چې او دس نقل لې نو په یو واقعیا کې هغه مسح علی الارجل نه کړي هغه غسل د ارجلو کړي نو که حکم د خپو مسح وي نو په کار دا چې په یو دس کې خو نقل وکړي د حضور مبارک چې څومره او دس نقل لې ناغی کې غسل د رجلینو نقل لې معلومیږي دا چې غسل د رجلینو او دا په تواتر ثابت. دویم اجماع د صحابه ده پدې ادریو صحابهونو چې نقل واغی رجوع کړه نو د صحابه اجماع او نقل متواتر د رسول الله نه هغه دلیل د دې چې حکم د رجلینو هغه غسل دی هغه مسح نه ده. ولی به خپې وینځل مسح باندې کفایت کو او سړی حیران شي دې خبره ته چې خیرات خو درته یاد دی ورجو لیکم ډیر شیعگان به چاړي په قرآن شریف نه ویلې او ډیر مسلمانان به چې دا آیات به نه ویلې او د هر مسلمان کوي دروازه پینځه ځاله نو په او د سونو پسې نه ځي چې په تواتر په امت کې سره غلې او آیات پسې او آیات مستاذ په مراد باندې قطعی دلالت نه کوي. د دې وجه نه شیعگانو مسله خطا ده او د ابن جریر طبری ته چې منسوب دي نو څوک وي د ابن جریر طبری شیعه دي اهل سنت نه دي دوی ابن جریر طبری دي او دواړه مورخین دي او دواړه مفسرین هم دي خدای یو شیعه دي او بل اهل سنت والجماعت دواړو تاریخ هم لیکل دي او دواړه اهل سنت. نو شیعگان مسلک په دې باب کې خطا بس ته کوی